السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړې ده چې مځکه د دوکان شیان موټر هر شي چې سړي مځکه رانیولي ارزانه خو نن ورځ ګرانه وي، نو زکات به د هغه چې دا رانیوله د هغه ورځې په حساب باسي. د 10 لک روپۍ په دې مځکه بندي کړي دي، خو لیکن نن ورځ 50 لکه جوړوي، نو د هېواد د 10 لکو اندازه زکات باسي که به نن د 50 لکو زکات باسي. محترمه فقهای کرام وایي د زکات اندازه د هغې ورځې سره بیقیه چې پر تا باندې واجب سو، هغه کال پوره سو. نو دا که تا مځکه ګرانه رانیولې که د ارزانه رانیولې، چې نن ورځ یې کوم قیمت یې کوم نرخ دی د هغه له قراره به حساب ورته کوې. نو په دې کې داسې وخت راسي سړي شی ګران رانیولي، خو لکن چې کال پوره سي هغه شی ارزانه وي، بیا به د هغه ارزانه قیمت په حساب باندې زکات باسي. یو وخت سړي شی ارزانه رانیولي بیا ګران په هغه ورځ باندې چې دی زکات باسي، نو هغه د ګرانه حسابه څخه بیا سړی زکات ورکوي. اوس مثلا سړي مځکه په 10 لک روپۍ رانیولې ده، خو نن د دې مځکې قیمت 50 لکه دی، د 50 لکو زکات به باسي. یو سړي مځکه په 10 لک روپۍ رانیولې ده، نن ورځ د دې قیمت 50 لکو ته راټیټ سو، د 50 لکو د اندازې څخه به زکات باسي. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 130 الفاظ ثانی فی العروس و دغه رنګه بحرایک جلد دوم صفحه 260 فصل فی الغنم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.